सूरह बनी इसराइल पिल्लसम सिपारा और 32 नंबर आयाती मुबारका। दे आयाती मुबारका के रब्बुल आलमीन द ज़िना मुतालिक द हराम हुक्म जिक्र कई ची ज़िना ची दा हराम दा او वजह बयान कड़ी द ची दा ډیر بے حیايي ده. زنا چې دا د بے حیايي انتها ده او په انسان کې چې کله حیا پاتې نشي نو دی د انسانیت نه محروم شي، دی بیا درندتوب ته نږدې شي او دی بیا حیوانیت ته نږدې شي. انسان دا د حیا نوم دی چې د کې به حیا پرته ذکر حدیث مبارک کے را دی اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. ہر کله چې ستانه حیا لاړ شي نو چې بیا څه کوې هغه کوه. دا حیام انسان د ډیرو کارونو نه منع کوي. الحیاء شعبة من الایمان. حدیث مبارک کے راځي حیا چې دا یو جز دی، دا یو حصه ده د ایمان. حیا ډیر ښه صفت دی چې کله دا انسان کې پرته. عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره حیادار صحابیو چې کله به دی لار باندې روانو نو اسمان کې به ملایکو حیا کوله وی عثمان را روان دی رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ کور کې ملاسته پنډی ښکاره ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی نبی علیہ السلام پا دق حال. ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی نبی علیہ السلام پا اغ حال. دیکھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسی دو پنڈی پٹک لے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی دا اللہ حبیبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے، تا دا غین حیا و نکڑلا او چکل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے نتا حیا و کڑلا. نبی علیہ السلام ورد فرمائی بی بی عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زب سنگ دا اغی صحابین حیا نکم چی اغا اسمان پزمک روانی اسمان کے ملائک حیا کی وی عثمان را رضی اللہ تعالی عنہ. حیا چې دا ډیر یو لوی صفت ته نو زنا حرام ده انه کان فاحشا. الله دا ډیر بے حیايي ده، دا د بے حیايي انتها ده. دویمه وجه د زنا د حراموالی چې دا د معاشري فساد دی. اکثر ګورئ څومره ګناهونه چې عام دي معاشره کیږي د اکثر سبب چې دی هغه زنا ده. غلاګانې، ډاکي، قتلونه دا چې اکثر کیږي نو د دې سبب وګورئ دا زنا وي. بس دا د دې د وجې نه اکثر داسې ډیر کیږي. دې وجې نه اسلام کې دا زنا چې دی دا د ټولو جرمونو نه سخت جرم ګرځولی دی، ځکه چې د دې او ځکه د دې سزام ډیره سخته ایښودې ده په شریعت کې، ځکه چې د دې جرم د وجې نه نور ګناهونه ډیر پیدا کیږي. دا د ګناهونو جرړه ده. حدیث شریف کې راځي چې 9 اسمانونه او 9 واړه ځمکې د واده شوو زناکارو په زنا باندې لعنت رالیږي. چې کله شادي شوده سړی وي، شادي شوده ښځه او دی زنا کئی 9 واړه اسمانونه او 9 واړه ځمکې په دی لعنت رالیږي. او په جهنم کې با داسې زناکار چید په جهنم کې با د داسې خلقو د شرمګاونو نه یو سخت بدبویي ځي چې دوزخیان به تیم په پریشانۍ کې مبتلا وي. دوزخیان به تې تنګي، د زناکارو د شرمګاونو نه به داسې بدبویي روانه.
حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، چې زنا کون کې د زنا کولو په وخت کې مومن نه پاتې کیږي، غلا کون کې د غلا کولو په وخت کې مومن نه پاتې کیږي، شراب سکون کې د شراب اسکلو په وخت کې مومن نه پاتې کیږي۔ حدیث مبارک کے راضی چې زنا کون کې په حالت د زنا کې مومن نه پاتې کیږي، بعضی علما وی چې دا ایمان د زړه نه اوزي، دا ایمان د زړه نه اوزي، نو چې کله د دې ګناه نه دی فارغ شي نو دا ایمان ورته بیا راشي۔ د زنا په ټیم کې د ده نه ایمان اوچت شوي، دا څومره لویه ګناه ده۔ ذکر قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی ولا تقربوا الزنا، زنا ته به نږدې کیږئ نه، داسې نه چې زنا به نه کوئ، داسې نه وایي چې ولا تفعلوا الزنا، زنا مه کوئ، ولا تقربوا الزنا، زنا ته به نږدې کیږئ نه۔ نو کم کارونه چې تا زنا ته رابلی لکه دواعی د زنا هغه حرام دی، غیر محرم زنانه ته کتل دا دواعی د زنا دی، الله دا حرام کړی دی۔ تصویران، فلمونه، ډرامې کتل، ولا تقربوا الزنا، مه نږدې کیږئ زنا ته۔ نو دواعی د زنا چې کوم څیزونه تا په زنا باندې په زنا کې مبتلا کوي هغه حرام دي، هغې ته مه نه نږدې کیږي، د هغې نه به ځان ساتي، د هغې نه به ځان بچ کوي۔ نو دی وجنه قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کیږي۔ او قرآن کې چې الله سزا ذکر کړي نو الزانیة والزانی، ګوره د غلاګر سزا چې ذکر کوي وی السارق والسارقة، اول غلاګر سړی بیا غلاګره ښځه، او په زنا کې سوای الزانیة والزانی، زناکار ښځه او زناکار سړی۔ الله د زنا په حکم کې زنانه مخکې کړې ده، اکثر د زنا سبب چې دا زنانه جوړیږي، دا زنانه جوړیږي۔ دی وجې نه علماو لیکلي دي چې کله زنانه ته څوک کور نه بار د طرف نه غږ وکړي، د کور کې نارینه نه او زنانه ته د جواب ورکولو ضرورت راشي، بعضې مقدسې راشي نارینه شته دی نه، نو دا زنانه به داسې کلکې کلکې خبرې کوي، مضبوطي خبرې، داسې نرم جوابونه به نه ورکوي، په ناز او په مکیز به خبرې نه کوي، هسې نه هغه سړي په زړه کې خیالات پیدا شي، داسې کلکې خبرې چې د نارینه سره د خبرو ضرورت راشي نو مضبوطي خبرې به کوي، کلکې خبرې به کوي، د نارینهو په شان خبرې به کوي، په مکیز به خبرې نه کوي، په نرم لهجه به خبرې نه کوي۔ د زنانه آواز چې دی دا عورت دی، دا عورت دی، زنانه به خپل آواز چاته نه ښکاره کوي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیطان، زنانه چې دی دا د شیطان جالونه دي، جالونه په دې خلق راټینګوي، په دې خلق په ګناه کې مبتلا کوي۔ نو دی وجنه الله تبارک و تعالی فرمائی ولا تقربوا الزنا، مه نږدې کیږئ زنا ته، یعنی کم کارونه چې تاسو زنا طرف ته بوځي هغې ته به نه نږدې کیږئ، غیر محرم زنانه ته به نظر نه کوئ، دا بد نظری چې دا ډیر نقصانات کوي، ډیر نقصانات۔ کتابونو کې لیکلي دي د قرآن کریم حافظ و حافظ غالبا نوم ابو عبداللہ دی نوم غالبا، هغه وایي زه په لاره روان وم، زه د قرآن حافظ وم، ما نه یوه پیره بد نظري وشوله، بس غلط نظر مې وکړو، خپل استاذ ته مې ووي چې ما نه بد نظري وشوله، په غلط نظر کاته وشو، وی هغه راته وی چې د دې ګناه سزا به الله درکوي، خو چې کله به یې درکوي، بس ورځ یاده ساته، وی پورا 20 کاله چې مې د هغې ګناه وشو په یېړه رانه الله ټول قرآن یې ورکو، بس حافظ ومه کنګال سینه پاتې شوم،
طلباو علماو نیکانو دیندارو د دین سره وابسته خلکو دا قرآن یری دا علم یری دا تقوا ختمی دا نورانیت ختمی بد نظری ډیر لوی احتیاط د نظر بارک موبایل ته منځ دی کې اکثر حافظانو تواب د قرآن حافظانو ته د موبایل استعمال مکوي موبایل کې تصویرات مګورئ تا چې نن په یو تصویر نظر ولګي دا بدنه د قرآن یو آیات یری یی هفته پس پیری یا به 2 هفته پس یری یا به میاش پس یری خو په دی ګنا بده الله د سینین یو آیات وباسي دا یاد نه پاتې کیږي چې موبایل ورسره یو تصویران او ډرامي او فلمونه ګوري دی حافظ ته قرآن یاد پاتې کېدلې نشي دا قرآن به یری به الله دا سینه به د حفظ نه خالی کیږي خصوصا د قرآن ویون کی طلبا حافظان حفظ علم چی کی د نظر ډیر حفاظت کو د دې موبایل نه احتراز وکو کومګه د ضرورت لپاره استعمالو خو چې یو تصویر صحیح راځي نو دویم د غیر محرم زنانه تصویر خامخا راځي خامخا بچو تاسو د پاره دا قرآن دی دی قرآن ته ګورئ په دې قرآن کې خپل اوقات صرف کوئ قرآن را لئ قرآن یادوئ دی تصویرانو دی موبایلو یاد قرآنونه د حافظانو د سینو نه وباسل نو بد نظری چې دا ډیره لویه ګناه ده اکثر زنا کې چې سړی مبتلا کیږي دا د بد نظرۍ د وجې نه دا د نظر د نه حفاظت د وجې نه سچ حافظی نن کمزوری دی دا د بد نظرۍ وجه ده ښا پستر ګړون وګورئ دا غمره حافظه به د چام دی د چا به نه وګورئ یو سوړانده کنه چې حافظه یې څنګه مضبوطه ده نن ورسره ته خبرې وکړه میاش پس ورسره میلاو شه چې غږو کتابه پیژني چې دا دی ړوند چی په سترګو دا ولې د نظر بچي نو د حافظه مضبوطه وي ښه او څومره چې بد نظری کیږي دومره حافظه کمزوري کیږي ير سیوا کیږي او حافظي کمزوري دي امام شافعی رحمت الله علیه فرمای شکوت الی وکیع سوء حفظی مخبل استاذ ته د حافظی شکایت کو حضرت حافظه میں ډیره کمزوری ده اگر ته حکم وکړو وی ترک المعاصی چې گناهونه پرېږدوه امام شافعی گناهونه پرېږدوه علم دا یو نور الهی دی نور الهی الله ګناهګار ته نه ورکوي نو د نظر حفاظت ډیر ضروری دی فرمای ولا تقربوا الزنا منزدیکی گئی بدکاری طرف تا زنا طرف تا انہو کان فاحشا دا بیشک دا بی حیائی دا وساء سبیلا او ناکار لار دا بی حیائی دا او ناکار لار